أستاذنا ووالدنا فضيلة الشيخ أبو عمر عبد العزيز النور الإسلامي حفظه الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تجمعون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز دطول من مكي زيد الله سبحانه وتعالى
چې نن موږ د مشکات المصابيح ختم کوو او دا اهل علم او طلبه او اهل حدیث ملګري راغونډي محترمو یو وخت په دې ځای کې داسې وو چې موږ به امین وویلو وروسته نه به اواز وشو چې یا قربان داسې اواز به وشو اوس د الله سبحانه وتعالی فضل دی چې د امین ویونکي ډېر دي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په سنت ژوندي کوونکي ډېر دي او دا نیالګۍ چې کوم دی نو حاجي صاحب حضرت ګل د الله سبحانه وتعالی مغفرت نصیب کړي د هغې لګولی نیالګی دی او اوس الحمدلله پارول شوی دی او تناول شوی دی الله سبحانه وتعالی د داسې تناول او باور ولري مشکات المصابيح تعجب خبره دا ده چې د محدثینو چې کوم د احادیثو مؤلفین دي د هغوی تراجم موندل کېږي خلکو د هغوی تراجم لیکلي دي خو د صاحب مشکات سوا د دې نوم نه علی وجه د ترجمه نه پیدا کېږي د حدیثو او د رجالو په کتابونو کې بیت شیخ ولی الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله الحدیم التوزی البغدادي دا کتاب لیکلی او یو عالم دی هندوستان کې هغې کنز العمال لیکلی دی دوی کتابونه د احادیث جمع کړي دي هغه خو بغیر د څه دغه نه تمیز نه جمع کړي دي چې صحت او د دغه خیال نه دی ساتلی امام ولی الدین رحمه الله خپل کتاب کې د هر باب لاندې 3 فصله ذکر کړي دي اول دویم دریم اول کې اکثر متفقون علیه روایتونه ذکر کړي دي الا ماشاء الله دویم کې صحیح یا حسن احادیث ذکر کړي دي بعض وقت متفقون علیه روایتونه ذکر کړي او دریم فصل کې ضعیف دي یا ذکر کړي موقوف روایات دی صحابه یا د تابعینو دا یو نقطه د تطبیق تاسو به محسوسه کړئ دا خبره چې کوم خلک کوم علماء کرام کوم استادان چې مشکال لري چې اول فصل کې دویم فصل کې اختلافي ځای کې زمونږ او د دې زمونږ مقلدین ورو چې کوم ځای کې اختلاف دی هغه د دې مستدلات به اول فصل او دویم فصل کې نه وي تجربه وکړو ما کړی اول فصل او دویم فصل کې د هغوی چې کوم مستدلات دي هغه نشته دی او چې کوم اتفاقي نو هغوی مستدلات کړی دی موږ هم مستدلات کړی دی د دې مستدلات به اکثر دریم فصل کې دي بهرحال د روایت کې د بهز بن حکیم او هغه د خپل پلار د نیکه نه کوي نیکه چې کوم دی نو معاویه دی بهز بن حکیم عن ابيه حکیم عن جده معاویه دا دغه چې کوم مشهور معاویه دی دا ابو سفیان د رضی هغه نه دی دا بل دی دا وایي چې انه سمع رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم او ردل بشعر فرمين فذكر قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة مخرجا للناس بدي آيات التشريع کی اور بدي آيات التفسير کی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائیں دی بالتزويج كنتم خير أمة أنتم تتمون 70 أمة تاسو جكندنو كوكوية غابية أمة أنتم خيرها فلنا أبياء أمتوك تاسو دكون غير أمتي زكتي أنبياء غير نبي شرده محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمتي جكندنو غير أمته لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمته امدانا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میں پیغمبران کو امت کی آخری امت چکم بینوں کا امت وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا تاسو چکم بین دا امتوں کی دطول نبرائی وَأَكْرَمُهَا اور دطول کی چکم بین اللہ سبحانہ وتعالی پر معزدی دا خيرها وكرمها دا تتمون لباريلت تاسو خير او اخير ولي ذكر تاسو دا امت پورا کرو راجا امت پورا کرو دا خيرين امتي دا خيريت جواز الجبه نكي ولكن مختوكي كان الهري والبجر خطان الشمجين تخطوب لي لو هذا الوي جمهور غير يهود تبوسوا يا ولا جمهور غير نصارى تبوسوا جمهور غير بنغال تبوسوا يا ولا غير دا غيران پرتشه سره باقي سره اكيد ته وګورئ چې اكيد ته چا د قرآن او د حديث مطابق ده عمل ته وګورئ چې عمل د قرآن او د حديث مطابق ده اخلاق کو ته وګورئ چې اخلاق د چا د قرآن او د حدیث مطابق دي چا چې عقیده عمل اخلاق د قرآن او حدیث موافق وي نو هغه غیر دی که موږ دا وکړو او ونه کړو غیر امت تعالی دی اصل کې د دې حدیث شاملوي دا دی چې دا معاوية رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضور ترايا أقول يا محمد إني حلفت عدد أصابعي هذه يا محمد صلى الله عليه وسلم قسم كره بدون بكم يعني الناس قسموا بكل شيء ألا أتبعك زمستاتا بداينكم ألا أؤمن بك دوم تاز بابا من النار ولا أتبع دينك زمستاتين خلونا وأنزل عليك كانوا تقوسكم شتاء الله بسر عمل اللي فبما بعثك الله تبسر عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدلو هذول الدكتور إمام أبوك إمام نووي زمان تعبدارية كده والله شاء الله سبحانه وتعالى بإسلام ما نزل عليه غير لا ما الإسلام ما تشهد أما دلوقتي أن تعبد الله دابا تدع الله تعالى عبادتك وتوجه إلى الله بقلبك والله سبحانه وتعالى تفضل رزق سكندر متوجيشي وتسلم لله بقلبك والله تسكندر انت التسليم شيء تفضل رزق يعني إخلاص سيد الله عبادتك او إخلاص الله متوجيشي او
اخلاص سره چې کوم دی نو په هره خبره کې الله ته خالص نو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر نشي ځان خبر کړي خبره باندې چې څوک چې اسلام نه وروسته شرک کوي نو الله سبحانه و تعالی دا هیڅ عمل نه قبلوي اسلام نه وروسته چې شرک کوي الله تعالی دا هیڅ عمل نه قبلوي ځکه الله سبحانه و تعالی فرمایي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى هر قسم گناہ چې انسان نشي یا د هغه په توبه سره یا الله خپل فضل او کرم سره هغه بخي خو شرک نه بخي مشرک لپاره الله پاک فرمایي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الله پاک د مشرک لپاره جنت حرام کړی دی او جهنم د هغې ځای دی دا شرک داسې یو شی دی چې د انبیاو نه اوچت خو څوک نشته دی الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې اتلسو پیغمبرانو نمونه اخیستی دی بیا وایي چې ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نور خلقو پرېږدوي که دا اتلس پیغمبران چې ما د دوی نوم واخیستو په خپل کتاب کې که دوی هم شرک وکړي یا شرک کړی وی نو د هغې عمل به هم برباد شوی دا خو دا پرېږدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله په خطاب کې لئن اشرکت لیحبطن عملک که تا هم شرک وکړو ستا عمل به هم برباد شي شرک دومره ناولی شی او بدترین شی دی والله سبحانه وتعالی دې موږ د شرک نه وساتي بهرحال ما محترم موضوع موږ الله رالېږلي الله پیدا کړي لکه څنګه چې شیخ صاحب وویلو الله په موږ باندې احسان کړی د پیغمبر د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آمد د هغې د راتلو دا احسان دې لپاره دی یتلو علیهم آیاته چې دوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله آیاتونه ولولي ويزكيهم دا امت پاک کی د خیر او د شرک او د بدعات او د رسومات او نو زمان محترم شرک او بدعات سره هیڅ عمل الله تعالی قبلي لکه مخکې وویل شو که تا نه هم شرک وشي لا يحبطن عمل اور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې یو کار وکړو چې په هغې باندې دلیل زمونږ حدیث نه وي زمونږ هدایت پکې موجود نه وي زمونږ سیرت پکې موجود نه وي زمونږ عام قول او فعل پکې موجود نه وي زمونږ تقریر پکې موجود نه وي فهو ردنا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زموږ په دین کې چې چا یو کار نوی کار را پیدا کړو چې هغه د دین نه نه وي هغه مردود دی لهذا دین قرآن او حدیث دین قرآن او حدیث الله پاک فرمایي اتبع ما يوحى اليك انك على صراط مستقيم د وحي تابعداري ته چې د وحي تابعداري کې نو ته په صراط مستقيم باندې ادعو الى ربك فانك على هدى مستقيم چې څوک رابلي نه لار ته نه
استاد تا نه پیر تا نه فقیر تا هیڅ چاته نه بلا بس الله تعالی بلا فإنك على هدى مستقيم تفل ليه غلار باقي چې ما هدايت دي کوي ته غلار باقي صراط مستقيم باندې کہ اللہ تعالی خلق بولے تو پہلے ہونا ہدایت مستقیم باقی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اتبع ما انزل الیک من ربک ولا تتبع من دونه اولیاء قلیلا ما تابعدارو کدارواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادی مخاطب دے ومن دا ټول مخاطبیو چې تابعدارو کده ما انزل الله دلته په دې آیات کې یو امر دی او بل نهي دی اتبع ما انزل الیک من ربک نهي دی ولا تتبع من دونه اولیاء د ما انزل الله سوا د هیڅ چا تابعداري مه کوه موږ ته چې حکم شوی دی د ما انزل الله حکم شوی دی بل د هیڅ شي حکم نه دی ما انزل الله چې کوم دی د الله کتاب دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث دی سنگل سے قرآن نازل میں اندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث ہم نازل لے قرآن دا اللہ تعالیٰ دا کرم نے کہہ دو کی ہو پہلی وقت کی زندمان کو چچا اختلاف نشتے اور دا حدیث مبارک کی بعض خلقو اشتباهات شروع کړي او دا بنیاد د جهمیو د معتزله او د خوارجو نه لګېدلې ده او زمونږ بعضې اصولیین هغوی د دې مفکورې نه متاثر شوي دي هغوی هم د هغوی د اواز سره اواز ملام کړو څنګه چې هغوی ویلي چې په حدیثو باندې فرایض او عقائد نه ثابتېږي نو دې وایي چې فرایض او عقائد نه ثابتېږي زه یو مثال درته وایم د فرایض او د عقائد ثابتېدو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته ولېږلو ځان له ولېږلو اگر چې بیا وروسته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ کو دین دفن کی بدل وفد کی دوارو چې ابو موسی اشعری او معاذ بن جبل اولنی دفن کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دایان لګلو دایان کې یمن ته ابو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ او ورته وصیت کړو په تر وخت کې چې معاذ إنك تأتي أهل كتاب تبع أهل كتاب تلوزي بلکه تدبیر دې خبرې ته چې دا داسې وایي چې خلک دې ته عامیان نه دي چې عامي ته څه ووایي نو بس اوري دا اهل کتاب لاندې د تورات نه خبردار دي د انجیل نه خبردار دي لہذا تلاشه اولنۍ خبره د دعوت باندې شي اول ما تدعوهم الیه شهادة الله إله إلا الله أولا دعوت بدي شهادة الله إله إلا الله دي فإنهم أطاعوك لذلك تدوي ستاي تعاطر لدي خبرت شهادة الله إله إلا الله أولو فأعلمهم بأدوات أخرى وتعليم مركب کہ اللہ سبحانہ وتعالی شپه ورځ کې پنځه منځونه در باندې فرض کړي او که دا هم در سره ومنو بیا ورته وایي چې تاسو په مال کې په کال کې چې نصاب ته ورسېږي زکات به ورکوئ د غنیانو نه به اخیستلی کېږي او فقراو ته به ورکولی کېږي نو شاهد د دې کې دا دی شهادت الله الا الله دا عقیده دی منذ زکات دا فرائض دي دا په حدیثو باندې نه ثابت کېدل یا خبر واحد باندې نه ثابت کېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې معاذ رضی الله تعالی عنہ ولېږه
ډېر خلک داسې دي نن سبا پیدا شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته په بد نظر باندې ګوري په کم نظر باندې ګوري په دې پورې چې انکار دې کوي دا یوه خبره درته کوم بیا بس کوم هغه دا چې یو منکر حدیث ما سره کېناستو خبرې ترې مې کولې مازدیګر مانځنه زمونږ د مانځنه تر ماښامه پورې سره لګیا وو نو ما ورته ویل ته به دا ثابت کړې راته چې دا قرآن د الله کتاب دی ویل ولې نه څنګه څنګه به ثابت الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا آیات ورته ویل ټیک دی دا چا درته وویل چې دا آیات د قرآن نه دی دا چا درته وویل ستا په پلار نازل شوی که په تا نازل شوی هغه دا آیات په چا باندې نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه درته وویل چې دا د الله کلام دی نو ځکه ته وایې چې دا الله کتاب دی دا قرآن یعنې تا ته څه پته وو نو چې پیغمبر خبرې ونه مني نو ته دا نشي ثابتولی چې دا الله کتاب دی دا قرآن د پیغمبر خبره ومني پیغمبر درته ویلي چې دا الله ما ته نازل کړی دی او زه تاسو ته وایم په هر حال الله سبحانه وتعالی دې موږ په خپل صحیح لاره باندې روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په خپل کتاب او سنت باندې روان کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند او مرګ په کتاب او سنت په عقیدې باندې روان کړي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله والدنا وأستاذنا خير الجزاء وبارك الله في عمره نسأل الله له الصحة والعافية الله تبارك وتعالى دې زموږ استاد قدرمن شیخ ابو عمر عبدالعزیز نورستاني حفظه الله دا تمام خدمات او کاوشونه په میزان د حسنات قبول کړي